په مدینه کې یو صحابي بل ته ووی چې ای د تورې مورې زویه، او هغه صحابي ډیر انتهایی خفه شو او لاړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړ چې فلان صحابي ما د دا ویل دي چې ای د تورې مورې زویه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه صحابي وغوښتو، هغه ته ووی چې تاسو د جهالت هغه خبرې نه دي پرېښي، آیا تاسو کې اوسه پورې هغه جهالت دی، د جهالت قصې، د جهالت کوم رواج چې د جهالت چې کوم ترتیبات هغه تاسو پرېښي نه دي؟ صحابه هم بیا صحابه وي. هغه صحابي پریوت او خپل مخ یې په ځمکې باندې کېښو او چغه یې کړه چې څو پورې دا صحابي نه راغلی او زما په مخ باندې، زما په چهرې باندې، زما په سر باندې خپنې ایښولي، هغې پورې به زه نه پاسم. نن سبا تاسو وګورئ بیا قرآن کې څه وایي؟ ولا تنابزوا بالالقاب. مفسرین لیکي دي چې دا یو قول دا دی چې دې مطلب دا دی چې یو بل ته دا نومونه مه وایئ چې ای خره، ای سپیا. نن سبا دا خو عام شي ده چې ای ګد دی، ای کوتی. څومره انتهایی ګنده او ګټیه خبره ده چې انسان ته تاسو غلط نوم وایئ. او زمانه جهالت څه و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ټیم وفرمایل د جهالت قصې، د جهالت کوم رسم رواج چې د تاسو نه دی پرېښی، هغه دا و چې کله به اوښان پرېښول، یو قبیلې به اوښان پرېښول، بلې قبیلې به پرېښول، بلې به پرېښول. د چا اوښان چې به د بل قبیلې نه مخکې شو د دې په سر به جنګ کو. کوهي نه کومې چشمې نه به د یو اوښ مخکې لاړ، اوبه به یې وڅښلې، یا د بل به مخکې لاړ، اوبه به وڅښلې، د دې به جنګ کو. او دې پورې هم راځي چې پلار به یې مړ شو، مور سره به یې واده وکړو، خویندو سره به یې ودونه کول، ترورانو سره به یې ودونه کول، او خپل لورانې چې وي، بچی چې وي، دا چې به کله پیدا شولې نو بار به نه وته، خلکو ته به یې ځان نه ښو، یو پیغور چې زما لور شي، هغه لور به یې پټه خښوله په ځمکو کې، دغه کې انتهایی ظلم یو تیاره وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه طرف ته اشاره وه چې تاسو اوسه پورې د جهالت هغه رسم و رواج نه دی پرېښی. نو صحابه هم بیا صحابه و. وایي هغه صحابي خپل مخ یعنې خپل سر دا یې په ځمکې باندې کېښو او چغه یې کړه چې څو پورې هغه صحابي نه راځي چاته چې ما ویل دي چې ای د تورې مورې زویه، هغه زما په دې سر باندې خپنې ږدي او زما په دې چهرې باندې خپنې ږدي، آیا پورې زه نه پاسم. نو نن خپلې معاشرې کې تاسو وګورئ چې موږ خلکو ته څه نومونو سره هغو ته دغه کوله، د هغه چې کوم نوم وي هغه نوم ورته موږ نه وو، او دې سره سره بیا د نوم نه هټ کې موږ نومونه ایښي دي یو بل له. نو دا څومره ګناه دی. نن تاسو له او موږ له دا پکار دی چې په موږ دې خبرې باندې عمل وکړو، او دې نه پس موږ الله تعالی سره عهد وکړو چې کوم کس له کوم نوم وضع شي، هغه له چې کوم نوم ایښی هغه نوم ورته